طب او د ډاکټري چاته ډاکټري ضرور دا هغه سړي چې ډېرې خبرې کوي دماغ خرابي هغې ته ډاکټر ضرور دی چې هغې ته د دماغو دوایي څه شی کي هغه ورکړي خبرې کمې کړي. طب علم مستقل هو علم يعرف به احوال البدن بدن انسان من المرض والصحه چې دا روغ دی او که دا رنځور دی. دا د دینه معلومي بدن معلومي چې دا روغ دی که دا رنځور دی. چې خبرې نه کوي معلومیږي روغ دی او چې خبرې کوي نو معلومیږي رنځور دی. دا به څوک معلوموي؟ دا به علم طب چې دی نو دا معلومي. طب علاج د جسم ته ویلې کېږي، علاج د نفس ته ویلې کېږي. طبابت طب دا نرموالي ته ویلې کېږي او طب سحر ته ویلې کېږي. او که طب شي طب شهوت ته ویلې کېږي، ارادې ته، عادت ته، شان ته، دې ته ویلې کېږي. او که طب شي طب ماهر حاذق ته ویلې کېږي چې هر سړی په خپل کار کې ماهري. لکه طبیب همدارنګه چاته وي چې هغه ماهر فی الفن وي. او دا ډاکټر چې دی دا خو د دلګانو ژبه ده. د چا ژبه ده؟ دلګانو. دا خو انګریزي کې ډاکټر ورته وایي، په عربي کې دې ته څه وایي؟ طبیب وایي. طبیب هغه انګریزي دوایانو چې کم ماهر وي هغې ته طبیب وایي، او چې د جرلو د بوټو کم ماهر وي هغې ته څه وایي؟ حکیم ویلی کېږي، هغې ته حکیم وي. او همدارنګه دا طب دا هغه انده ته ویلی کېږي چې دا ماهر په دې باندې چې هدف ډېر په لږ وخت کې ولي. هغه وایي پلانې څنګه دی؟ فحل طب دا داسې انده دی چې په ګډه بیزه باندې ختلو سره داسې نو دې ته ویلی کېږي. او اطلاق د طب په معنا د سحر سره هم شوی دی. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام احتجب حين طب، نبی علیہ السلام فکر ولګول هغه وخت کې چې نبی علیہ السلام باندې سحر شوی وو. بل حدیث کې راځي فلعل طبا اصابه، خای پیغمبر علیہ السلام ته سحر رسیدلی وي. بل حدیث کې راځي چې جبرئیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام راغله تپوس یې کول حضرت عائشہ رضی الله عنها ته نبی علیہ السلام ای عائشہ الله راته بیماری وښودله، دو کسان ناله یو مې سر ته کېناستې بل پښو ته، دا سر والا پښو والا نه تپوس کوي چې په دې سړي باندې څه چل شوی دی چې سر یې په کتاب باندې ایښی دی، څه چل پې باندې شوی دی؟ هغه ورته وایه دا ځکه شوی دی د وی طبا اصاب انه مطبوب، دا مسحور دی په دې باندې سحر جادو شوی دا. مطبوب دی باندې سحر او جادو شوی دا. مطبوب هغه سړی ته ویل کېږي هغې باندې سحر شوی او جادو پې باندې شوي. انه مطبوب دا سحر جادو پې باندې شوی دا. چا کړې ده؟ لبید ابن عصم د هغې لورګانو پې باندې کړی ده. څه کې کړې ده؟ او دا چې دی نو د جامو ګنډلو ستن او د هغه سر کې کجوري سر کې پوزکۍ هغه ته تاو کړی او مومې ته تاو کړی دي او هغې کې سحر جادو کړی ده. چیرته ده؟ هغه بني ذریع کبیره کې بیریزي اروان کې. بیا تپوس کې په څه به خلاصېږي؟ په دې اخرني صورتونو باندې چې ویښته ته 11 غوټې ورکړي دي، دا یو آیات ویلی کېږي غوټه به خلاصېږي. نبي علیہ السلام ورغی هغه کوهي ته هغه سحر جادو راویستلی، خوب کې راته دا کوهي ښودلی شوې وه. نبي علیہ السلام ویلې قل اعوذ برب الفلق، غوټه به خپله کولاو شوه. که نه ویښته ته غوټه واچوه هېڅ خلاصولی شي نشي. ته دې خپل ویښتونه هغه وباسه چې دی نو څه ویښته وباسه او کلکې غوټې ورته واچوه. غوټه څو خلاصولی شي؟ نه شي خلاصولی. نبي علیہ السلام به چې یو آیات ویلې غوټه به خپله خلاصوي. نو معنا دا مطبوبن په دې باندې سحر شوی. باب دی په بیان د سړي کې چې تداوي کوي. تداوی سړی کوي نو تداوی چې کوم دی دا جائز دی او دا روا دی. لکه وروسته د روایاتو کې راځي نبي علیہ السلام تداوی چې دی نو دا کړې ده. وبه قال حدثنا حفص بن عمر النبري قال حدثنا شعبة بن زياد بن علاء عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على النبي عليه السلام تب صحابه کرام دا سناسو گویا کې د دې سرونو باندې مرغان دي، اشاره د سکون او وقار ته.
پدې کې به تیشنو حرکت بنو خبرې به نه کولې ځکه تیر دا په هغه څنګه باندې کېنی چې خو دیږي نه نو دی به داسې ناسو ولې ځکه پیغمبر علیه السلام به احادیث بیانول ورته وایه منگا تداوی ونکو وکو کونکو فقال نبی لسنة تداو تداوی کوئی دا امر دا مباحد دا پارا دے باحد دا پارا دے وایا الا وضع له الا خلق له وقرره دوا غیر دائن واحد یو بیماری دا غیلا نشتا چه الحرمو چه اغا براوال دے ظاہر امر دے باحد دا پارا دے امر دا رسخت دا پارا دے سوال دے باحد چه دنو دا شیو او بعضی امر دا ندب دا پارا دے نا امر دا ندب دا پارا ندے مدح نبی علیہ السلام دا آغا چاکڑی چه تداوی نکی دمون ناچی توکلن علی اللہ نبی علیہ السلام پخپل تداوی کڑی دا بیان دا جواز دا پارا سوچ نید دا موافقت دا نبی علیہ السلام کی اجر ورطا ملاویگی ثواب ملاویگی امام نووی دا حدیث نمالمیگی دوا کول دا مستحب دے دا دا جمهور علماء دا عام علماء دا مسلک دا مذہب دے پا دی کی رد پا آغا چابانے بعد چیدن انکار کی غلا صوفیہ اغیداوی کل شین بی قضاء اللہ و قدره فلا حاجت الى التداوی دا جمهور علماء دا پر دا حدیث دلیل دے ایا دا چی ہر سکون کے اللہ تبارک و تعالی دے تداوی من قدر اللہ دا اللہ قدرت دے اللہ قضا دا ایدی مرزال دا سے دے لکا اللہ امر کڑے پچابانے دا قتال دا پار بالدعائی لکا امر بقتال الکفار اللہ امر کڑے پا دعا بانے اللہ تا تا دعا سوال مکو بغیر دعا نفشے در کولی شی و تا تا ولی وی ازا دعانی چی کلمہ ابلی استجب لکم بیستا سے دعاگانے با قبلو ما یا لکا اللہ امر کڑے پا قتال دا کفارو بانے جنگ کوا مرچہ زانتا جوڑ کا حسن جوڑ کا خضو حضرکم خپل حفاظت ونی ساغین بعد کافران سرا مقابلک وزن حلاکت تا مغردون او دا بل حدیث کے چرازی چه کسان با جنت تداخلی گی الذین لا یرقون ولا یسترقون وعلى ربهم یتوکلون دیکھ مخالفت نشترے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مخالفت نشتا چه دی مطلب مقصد دا دے چه آغا کسان مدحا پا ترک دا رقا کی راغل دا دلتا مراتنا آغا رقا دی چه کم کلام دا کفاروی رقا مجهولوی آغا دمونه چه بغیر دا عربیت نوی معنی معلوم نوی کفری الفاظ پکیوی شرکی الفاظ پکیوی احتمال لري دی معنی کې کفر دے قریب کفر ترے دا سدا مکرو دے پاتش رقاب آیات الله د په اذکار باندې معروفو باندې یا په احادیثو کې دا غي ذکر راغلی وی نو دا دمونه اچول دا جائز دی دا مدح په ترک رقا کې راغی دا بنا بر افضلیت دی بیان د توکل دی دا فعل د رقا دا بیان د جواز د پاره دی نو په دې باندې د تطبیق په مابین د روایتو کې کیږي ما چاو دمونه ناروا دمونه ما چاو د دروغ دمونه ما چاو وا چاو دمونه چې قران کریم کل کې کل شي دنو دا شفا ده الفاتحه دواء لكل دائنا امدارنگ احادیثو کې ذکر راغله دي یو سړی باندې درد وی اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجدو وزل او خلاص په درد باندې کې دا بخکیږي یو سړی بیمار دی ته بیمار فرسی ته ورغله خو لله فی الله ورغله د خېټه د پاره نه ورغله وزیر نه دی بادشاہ نه دی کاغم دی خدای الله رضا د پاره ورغله او چې کله دواړي الته ورته دعا وکړه دعا ورته وک وزن هغه دعا اویا حدیث کې راځي نو هغه مرګ مقرنی الله ورته تصور کی شفا ورکی شفا ورته الله په ورکی دا دعاګانې راغلي دغه دعاګانې کې دا جائز دي او دا روا دي او پاتې شو بل ور دی ویلي دلته مرادي درته دا څه دمونه د تر رواني دومره دمونه د په کتاب او طب کې د اخر کې یو شل دیش احادیث بدر تریشي د دم او د تعویذ متعلق چې دا دواړه جائز دي دا سوچوي تعویذ ګنډه شرک شه مونږ یې دله یې دوسه دا ټول دلګانو دوسان دي د دې احادیثو نه منکر دي دلته صراحتا راغلي خو مارته ویلي فرق په کار دی فرق زیارت ته تل روا دي کنه روا دي اوس وی ولې ناروا دي ولې ال تخل کفر شرک کوي نو کفر شرک مکو زیارت ته تل خو روا دي کنه خو سنت طریقې باندې جایز دي چې سنت طریقې نه هغه څنګه دي دا ناجائز دي دا ناروا دي هر څه کې اختاویز ناروا دي جایز دي پیسې اغستل په باندې جایز دي ها شرط خودل په جایز دي ها ورته یو شرک کړو پیسې را کتاوی درته کوم جایز دي ها
دا ناروا نه دی ځکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د ترادی مخکم تیر شو تعین شوی چې سل ګړي به دی ورا کوي هغه نه بعد به دم اچوما کني مفدمون نه اچوما نو دا روا دی خو بنیاد دار چې یو د دم صحیح وي عقیده صحیح وي الفاظ صحیح وي معنی صحیح وي کفری شرکی الفاظ پکې نه وي د قران او حدیث د دینه ثابت وي بیا دمونه ثابت دی او دا جایز دی ګونه باب د په بیان د پرهیز کولو کې حمیه پرهیز ته وایي پرهیز شرعاً ثابت دی وایي وتر د دین علی رضی الله عنه ناقهون دا د مرض نه وس جوړ شوی تبه ود تبه نه نوی جوړ شوی وایا او موږ د پاره دوالی جمع د دالیتون دا موږ د پاره خوشی وي د خام خرماګانو نه معلقه فی البیت په کور کې ځوړن دی عربو دا عادت سخیانو خوشی بدرون د کړي و لکه انګور چې ځوړن کې سوګ راتل هغه نه به خوراک کوونه وایا علی رضی الله عنه پورته شو شروع شي چې خوراک کی وایا ما وګوره دا پښتو دا وګوره ما مکو دا چې دینو علی رضی الله نبی رسول ما مکو انک ناقح ته د بیماری نه وس جوړ شوی نو دی وجنا دا مخره ولی خرما ګرمه ده تبم ګرمي تا ته ضرر رسي نو معلومیږي فریض شرعاً ثابت دی ما یو ملګری له هم پاریس کوم یو سشي نه پاریس کې بیا چې کوم شي د سرخان باندې نه هغه نه پاریس وصنعت ما جوړ کړو شعيرا وربشي وسلقن چقندرا سوق ورته چقندر وي سوق ورته لبلبو یار شي چې ورته وي فجئت به ما راته وکړو فهو انفع لك اخرى دا ته فائدہ کوي د برودت د وجنه ځکه دې کې اخواله ده نو دا اخرى یو سړی بیمار دی کو سړډب چرګو ټیم دی کورنیم دی کو سړډب ګرم دی مخره کورنه اخرى یخ وایا باب دې په بیان د خکر لګولو کې وایا فالحجامه هي کتاسو تداوی او شی کی فائدہ وی هغه شی یو شی کی هغه تاسو تداوی کی خیر وی نو حجامت دی حجامت کی چې څومره خیر دی بل شي کی دومره خیر نشته نه وایا دا ام رافع دا مولات النبی صلی الله علیه وسلم دا خادم د نبی رسول الله خادم اطلاع مذکر مانس دوړ باندې وایا افتذبان نکری دی به کې خلین واغه در په خو کې نو هغه برقرار شو وایا کوم دې کې بخکر لګي شوا انه دا بکبشا انصاری حدثه حدیث بیان کړی دی چاته دی حدیث بیان کړی دی کثیر تا چې پیغمبر علی السلام کان یحتجم وایا حامتی مین تندیوان سر باندې وایا من حراق چاچوینه تو یکړه من هذه دما د چانه د دماونه من احراق چاچوینه تو یکړه من هذه دما د دې چانه د دماونه اشاره وکړه دغه دما چې کم خارجيږي پچا کې په حجامت کې پخکر لګولو کې وایا بشيء بعدها لشيء من الدواء غير الموت بغیر د چانه د مرګ نو معنا حس ترغیب ذکر کې نبی رسول الله په تداوی بالحجامت باندې کتا سي دینه بعد بل تداوی و نه کوي تا ته مرض نه رسي وایا فی الاخدعین دا په اخدعین دا یو رګ د پچا کې په جانب د اوګي او د هغه په مابین کې مټ او د اوګي په مابین کې د کتفین دوه لوګو مابین کې رګ دی په دې کې او په مابین او کاهل کې کاهل او اخدعین نو دی وجندې کې نبی صلی الله علیه وسلم دا دوه رګونه دي
په جانب د چا کې د دې سټ کې او د دې اوګو په مابین کې کاهل دی اوګو مابین ته ویل کې دی کې نبی صلی الله علیه وسلم خکر ولګا وایا على هامته نو خای چې دلته دی خطا کړو غزې د چا د مرض ځکه چې زیاده مرض خطا کې نو دی وجن دوی ماته تکلیف پیدا شي بیا به دماغ سم کار نه کوي وایا حجامت کلبت کې کوم ورځ د دې د کوم ورځ باندې مستحب دی وایا من کل دام حکمت پدې کې دا وینا په اول د میاش کې غالب وي بیا کمیږي نو اوسط کې د اولاد د اوفق ده چې ته ولګي بیا کمیږي اول کې غالب وي اخر کې ډیره کم وي نو لہذا چې په دې وسط کې تخکر ولګي نو ډیر ښه وایا وایا وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي قليلا فقطع منه عرقا واغین بعد یو رګه کاټ ک ثم کواهو بیا وداغ دې د پاره چې وینه ودرېږي را کاټ کې هغه وداغي بیا وینه بهيږي نه وایا وبه قال حدثنا ابو سعيد اسماعيل قال حدثني ابو بكر بكر وبهذه قال حدثني عبد رشد بن قليل ان ابا كان ينهى عن الحجامه يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله يوم الثلاثاء دی بداویلی وایا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء يوم الدمين ودي کې ورځ د غلبې د دم فی ساعت دا یوم الثلاثاء کې او ساعت لا يرقع الدم نو وینه چې نو دا قطع کېږي نه وینه نو ودرېږي یو ساعت دی وینه قطع کېږي نه وینه ودرېږي نه دا حدیث دا مخالف دا حدیث د نافع ابن عمر رضی الله عنه راغلی ابن ماجه روایت کړی دی هغه کې چې تاسو خکر ولګوي په یوم الاثنين کې او ثلاثاء کې دا هغه ورځ د پدې کې الله تبارک وتعالى ایوب علیه السلام د شفا ورکړي د بلا او د مصیبت نه خود دې په مابین کې جمع داسې ده چې دا مخصوص دي تر ولسم د میاشتې پورې امام تبرانی روایت نقل کړی امام بیهقی دا روایت نقل کړی معقل ابن ابي يسار مرفوعا من احتجم يوم الثلاثاء چې چاخ کر ولګول ولسم د میاشتې کان دواء لداء سنتين معنا کداغه یوم الثلاثاء دا د مخامخ شي د ولسم سره بیا د یو کال بیماری د پاره چې دنو شفا نو معنا دا چې خکر ولګوي دلته ملګوي خکر ولګوي خو چې کله د یوم الثلاثاء موافق شي د ولسم د میاشتې سره بیا خکر لګوا کله دې سره موافق نشي بیا ملګوا وایا قال حدثنا موسى بن مسلم وابراهيم قال حدثنا هشام عن زبير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ورده من وسط نبی صلی الله علیه وسلم خکر لګولو بچا باندې په ورګ باندې من وسین وسی چې دنو ویل کېږي هغه چې په خېټه تکلیف ورسېږي خو په خو ونوځي ماته نشي هغه درد ته ویل کېږي چې پاډو کې پیښې بغیر د کسر د ماتوالینا په درد ریشي خو په خماته نشي من وسین نو د هغه وسینه د هغه درد نه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې په خکیم وایا با من وسین کان به د هغه درد نه چاډو کې تر رسیدلی په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک باب دې په بیان د داغ کې داغ دې ته وای چې تیلی یا شاشمو تیلی دا سره کې ستا ګوته کاټ شو بل دې رک کاټ شو نو هغه په دې تیلو کې دننه که بس وینه وچه شازي وسوځيږي وینه بنديږي مثلا بل شي نشته رک دې کاټ شو ګوته دې کاټ شو وینه روانه ده چې روانه ده وینه در ندی د بندېدلو اسباب نشته تیلی شرشمو تیلی غوړی هغه سره کې هغه سرو کې یکدم لاس دنه کې اوسوځي بس وینه بند شي سبي تکای وي داغل ورته ویل کی نو یا فقط وینا منغ اخکر لګولا فما افلحنا ولا انجحنا نه کامیاب شلو نه مونږ ته چې نو کامیابی ملا شو یعنی معنا دادا دغه کیا چې منکر لګولا منګه مخالفت وکړه د پیغمبر علی صلوات و سلام نه په خپل فعل سره وکيف نسنګ به کامیاب شي نجات بمندي کی هغه چاته چې څوک مخالفت د چا وکي د صاحب د شریعت وکي دغه مخالفت هغه دا وکي کې هغه علاج ته ویل کیږي چې ور باندې دې ته ویل کیږي نو دلته
ځکه دا کې معنا چې دنو هغه داغل دي نبی صلی الله علیه وسلم د دینه هغه منع کړی نو دلته امام نووي رحمه الله دا نه د کې نشر راغلی دا نو دې کې اشاره دی ته دا ته علاج ورستکا په کې باندې تر دې حد پورې دې کې سخت تکلیف دیتا تا کله د دې کې د داغلو د وجنه تا ته ډېر تکلیف چې دنو دا ملاوي لیکن حدیث کې دې ته اشاره ده چې دا کې رقیه او دم دا جائز دی په شرع کې لیکن دا خلاف التوکل دی نو معنا دا چې کله دغه د کې د داغلو تکلیف تا ته دومره ډېر ورسیږي چې بیا تا ته ډېر زیات تکلیف نو علاج د لګورسته کا او قبل فرض نه کې د مجبور شي نو هغه نه باغ داغ لګي نو داغ لګي ور باندې علاج کې نو دا جائز دی دا روا دی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمر بن علي بن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل من رميته دا جراحت او د زخمنا مخکې حدیث کې رااله جمع دادا کې کله کله دار چې اسباب داعیه کې ته موجود وي د ترجیح فعل تور ک په چابانه په ترک باندې او کله کله دار اسباب متحقق نوي التجیدن ترجیح ترک تور ک بچا باندې په فعل باندې که ضرورت دی مجبوری دا داغ ولګوا که ضرورت مجبوری نشته مل لګوا وایا باو دې په بیان دا دوا کې چې کم ګرځول شي په پوزه کې دویا چولا دا ثابت دی وایا وبه قال حدثنا عثمان بن شيبه قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا وهيب بن عبد الله بن باوس عن ابي هاني عباس رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطى نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی و چول پچا کې په پدا کې پوزه کې وخت کې دوی چول دا جایز وایا باب دې په بیان د نشره کې نشره منتر تویل کېږي تو لګي علاج وکي دا مشتمل وي پاس ما او شیاطین باندې یا دا سماناګانی وی هغه معلومی نه وي اصل کې نشره انتشار د دوا ته ویل کېږي انکشاف د بلا ته ویل کېږي دا رقیه د دم د علاج ده علاج په باندې کې نو هغه منتر په باندې وي نشره د دین نبی رسول الله دا معنا کړی وایا وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيل بن باقر قال سمعت محمد بن ابي يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشره فقال هو من عمل الشيطان دا عمل د چا د شیطان د دین منع کړی د کدی کې اسما د شیاطین میو د دې معنا مطلب چې د مقصد معلوم نوي وایا باو د په بیان د چا کې تریاق چې کوم دی هغه دوا د زهر ته ویل کېږي دلته مراد نه هغه نه دی د زهر دوی جوړه کې کانی نه جوړه کا بوټو نه جوړه کا بلکې مراد ته نه هغه دی چې دا دوی ګډوي د غوخو د چا سره د غټ مارانو سره غټ ماران یا د شرابونه حرام سینه دوی دا جوړه کی دغه تریاق ته جوړي د مار سرم لري کی لقیم لري کی د دې اوسط دا په زهر دوی کې دا استعمالي دا حرام دی دا نجس دی او کتا تریاق جوړ کړو د زهر او دوی د پاکو سيزونو نه جوړ کړه دا طاهره ده پاکه ده لا باس باكله وشربه خورا دا جائز دی او بعض علما ورسخت ورکړه چې د مارانو غوخه خورا لکه امام مالک رحمه الله او چې مارانو غوخه ده حلال دي امام شافعی رحم الله مسلک او مذهب وای چې تداوی په باندې جایز ده بعد محرمات باندې تداوی دا جایز ده امام مالک رحم الله چې مار سر او لکیت نه لره خېټه چری دا زهر مار ته نه لاړ شي ویندا او بیا کړي کې چې نه سر کا مرشک مصالح کې واچو بس وهرا کړه هی مونږ تاسو ماران خورو نه خروي خو یو ټکه به ور سره زیات کې مہار مې هغه ماری خورو کنه خورو امام مالک رحم الله دا مې ټکه ته لري کې یوازې مار ودا خور مونږ مار مې خور خو مار مخره دا مار مې خو مې ده هغه تیار شکل د مار غونډه ده هغه خوري خوراک جایز دي نو چې د مار خوراکم جایز دي وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا شعبة بن يزيد الناصري وعن ابي الرحمن بن ربيع المخير قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبالي باغ نکوم ما اتیتو ان انا شربت تریاقا او تعلقت تمیمه د اس پروانکم ما اتیتو نو معنا دادا نو زه چې دینو اس پروانکوم چې زرا تک وکما ز تریاق وسکما او یا تعلق د تمیمه وکما یا چې دینو تمیمه او خضرات چې دینو دا په غاړه کې واچوما او قلت شعر من قبل نفسي یا د ځان شعر اویما نو معنا دادا زرا تک نکوم په یو شی باندې د امر د دین زمانہ زه متهم نیم په هغه شی باندې چې د دین یو کار وکما چې دا درې کارونه وکم یا د دین یو کار وکما دا مبالغه عظیمه ذکر کوي تهدید شدید ذکر کوي په فعل د چا کې یو شی د دریو کې یا د هغه سړي متعلق هغه ذکر کوي چې څوک د درې کارونو کې یو کار وکي تریاق اوس کې هم مطلق نه اوس دی ویلي چې هغه حرام وي او تعلقت تمیمتن یا د ځرن کم چالرا شربت اوس کوم تریاق د مکروه غنما حرام غنم ولې کدي کې غواخه د ماران وي او که غواخه د ماران نوي فلا باس به او تعلقت تمیمتن مراد تمایم د جاهلیت نه مراد دي تمایم د جاهلیت هغه وخزرات و د دې سارو د زناورو د سپو امدارنګ د ما هغه د لړم هغه د دې چې دینو پلان د زمری د دې د نوکان وو د دې اډو کې وو هغه واصل موزیکی به واچول او دا چې په غاړه کې واچول د ماشوم په خه کې به ویل شامدا دي ته فائدہ رسیدي ته به نظر نه رسیږي دا به بیماری کې نه دا ناروا ده دا حرام ده د تمیمه مراد هغه حاضرات دي چې عربو ماشومان په غاړه کې اچولا به دي ته به نظر ملاويږي نه به نظر ورته نه رسیږي کچې ته دا تمیمه بالقران وی اسماء الالهیه وی هغه د دې حکم نه خارج دي هغه بالکل جائز دي نو زپاک نکوما چې یو فعل د دې افعال نو کوم مشروعا کان او غیرها نو علامه سودی وای چې تمیمه صاحب د مشکات هغه ویل دي چې تمیمه اذا کان باسماء الله فلا باس به بلکې دا مستحب دی دا د حدیث نه معلومیږي او بعض منع چې کړی دا هغه سر دا و چې دا یو سړی دومره متوکل علی الله دا توکل خلاف دی چې توکل خلاف دی دا د هغه سړي متعلق حکم دی او چې زبیل کل بیمار شم اس نه کوم نه دما چوم نه تعویذ کوم نه ډاکټر تزم نه حکیم تزم او شعر نه مراد شعر مضمون ته نه مراد دی چې بد شعر وي هغه کې د هغه د بوتانو د فخر او د مفاخره هغه شعرونه وي هغه کې مدح د نبی رسول الله پروا نشته وایا قال ابو داود هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه وقد اخذ به قوم يعني ترياقا رب الابيات المكروهه بعد په بیان دا غدویانو کې چې هغه مکروه دي وایا وبه قال حدثنا محمد بن عباد الباسطي وقال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن سعد بن مسلم عن ابي عمران الانصاري عن ابي الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام حرام باندې تداوی دا مکوي د حدیث کې نهي د دوا د خبيث نراله یا نهي د تداوی په نشي سيزونو باندې تداوی دا مکوي یا تداوی په هر حرام باندې مکوي خو بغیر د حال د ضرورت نه که ضرورت وی حاذق مسلمان او خيار ډاکټر وای چې ستا بیماری د پاره د شراب نه ما سوا بل علاج نشته وسکا ستا بیماری د پاره د بول نه ما سوا بل علاج نشته بیا وسکا وبه قال حدثنا عثمان بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح يجعلها بدواء فرآه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذا كتداوي دا موقوفه ده په قتل باندې چې قتل د حرام شو تداوی حرام ده دا د دیو جن چې دا نجس ده یا د دیو جن طبيعت د دینه نفرت کوي چې چندخ په دوی کې واچي وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث عن الدواء الخبيث نبی رسول الله سلام دا معنا کړي خبيث په معنا د نجس سره دا خبيث په معنا د حرام سره دا خبيث هغه شی ته ویل کېږي طبيعت نه نفرت کیا صاحب د مرقات ویا خبيث دا نجس ته ویل کېږي یا حرام ته ویل کېږي نو دی وجنه بعض علما وایي کچې ته مراد په دې سره
خبيث دلته چې دینو دا هغه ته مراد دی خبث د نجاست ته مراد حرام سید شراب استعماله یا غوخه د ما لا یوکل لحمه دا استعماله نو دی وجنه دا جائز نه ده خبيث نجس حرام سید استعماله ویا وبه قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا معاويه قال حدثنا مشهور ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى ثم فصومه بيده يتحسى بنار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سماك عن قال بن وائل عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه ذكر طارق بن سويد او سويد بن طارق سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم ساله ونهاه وقال له يا نبي الله صلى الله عليه وسلم انها دواء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليست بدادا دوان ولكنه داء دا بدن ته ضرر رسي دا ده یعنی دا دوی نه دا تداوی په دی باندې حرام ده کدا دوا نه ده نو د دې وجه نه دا مکوا تداوی په دی باندې حرام ده چې تس کې نو تداوی په باندې حرام ده دا جائز نه ده نبی اسلام دا غینه منع وایا باو د په بیان د خرما د چا د عجوی چې عجوه کجوري کې کوم یو نوع د کجورو نه ډیر کرو مضبوطی کجوري دي وړي وړي توري کجوري هغه ته عجوه ویل کیږي په حدیث کې د دې چې د مرضونو لپاره علاج راغلی دا ذکر کیږي وایا وبه قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابي نجيه عن مجاهد عن سعد رضي الله تعالى عنه قال رايت مرضا اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثدي حتى وجدت بعضها في فؤادي فقال ان رجل مفقود هغه ویل ته یو سړی مفقود رسیدلې ده دا مرستا فؤاد او زړه ته د مرض رسیدلې ده وایا دا یو سړی د ډاکټري کیا وایا د مدینه منورې و کجوري ورا واخلي نو دا به وټه کوي چې د نو سره د زوړو نه میده وکي وایا ثم اغین ورست بيدا چې د نو دا به وګرځي په دوايي کې او دا به تا ته در کې په خله کې واچوا دا اوس کدي باندې ولا تبارک وتعالى شفا در کې خود زوړو سره به دا ټکه وایا وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا موسى قال حدثنا هاشم بن هاشم عن ابن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح چا چې خوړې په وخت د سبا کې خوراکه په وخت د سبا کې وکړه مخکې د دې نه چې یو شی اخري په نهر باندې اخوړلې وکجوري وایا لم يضره ذلك اليوم صوم ولا سحر نه به زهر ورته ضرر رسي ولا سحر نه به دی باندې جادو چې دنو هغه اثر کیا یاد خاصیت د وجه نه چلا پاک د کجورو کیږي یادا وجه د سبب د دعا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې یا دعا د نبی له صلوات و سلام په برکت باندې دا خاصیت په تمر کې نه د نبی له سلام په برکت د دعا باندې دا خاصیت دې کې پیدا شوی نه وایا باب فی العلاق باب دې په بیان د علاق علاق معالجه ته ویل کېږي دا غټو د ماشوم د هغه درد دې په حلق د ماشوم کې و پړسيږي مورې د پکې په ګوتو باندې یا بغیر د ګوتو نه دې ته چې د عربي کې علاق ویل کېږي او پښتو کې ورته جبې ویل کېږي وبه قال حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن قيس بن محصن رضي الله تعالى عنها وعنه قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه قد أعلقت عليه من الغزة فقال مداوي داخل شو نبی علیہ السلام باندې زما زوی صغیر قال اعلقت عليه پتاقی سرا ما بن کړیو په دی باندې اخی میو په چا باندې په دی باندې د چانه من العذرته د چانه د جبې د وجنا دا غ درد او ولم د وجنا چې په دی حلق چې دنو دا موجودو ورم درد په دی حلق نو دی وجنا علاق عام مستویل کیږي چې هغه زه په ګوتو باندې زور ورته ورکی یا لمن پکې واچا غي په واسطه باندې زور چې دنو دا ورته ورکی فقال نبی علیہ السلام ویلی ما تدعغرنا اولادکنا تاسو چې دینو زور مو ور کوي خپل بچو ته تکلیف مو ور کوي مو پندي کوي د بچو لره به هاذ العلاقه په دغه پندي کول باندې چې تاسو زور ور کوي د بچو ته خپل تکلیف چې دینو دا ور کوي دا م کوي تاسو بلکې علیکن بهذا العود الهندی لازم دې پتا سبانه دغه عود هندی دا هندی لرګي چې دې ته قصد ویل کېږي
نو دغه راواخلې پښتو کې ورته خوږول ویل کېږي. فإن فيه 7 أشفية بدې کې و شفاګانې دي. منها ذات الجنب یو په شفاو کې ذات الجن ده. ذات الجن هغه ورم ته ویل کېږي، پړسوب ته ویل کېږي چې د پردې درننۍ حصه کې دارې شي. کناره او طرف د شي باندې چې نه کناره د سینه کې یا د درد کې پښتو کې ورته بریخ ویل کېږي. په دې درد تشو باندې په دې ځایونو باندې ستا بریخ راشي. دا بریخ چې راغی د بریخ نه وروسته د ستا تبه به وي. دا نفس به دې تنګي کوي، نفس به د چا کوي؟ تنګي کوي. نو دا بیماری په دې کې ده. یسعت من العذرة نو چې اچولی شي دوا په پوزه کې د چا نه د جبۍ د وجې نه. ماشوم پړسوب راغلی دی جبۍ د وجې نه په پوزه کې ورته د هغه واچوه دا عذره وجې نه. یسعت اچولی شي دا دوا په چا کې په پوزه کې. ویولد من ذات الجنم او دوایی دا لدو چې کوم دی دا هغه څه ته ویل کېږي؟ هغه دانا چوپل پچا کې په خوله کې ویولد دو په خوله کې اچولی شي د ذات الجنه. نو دې وجې نه چې ذات الجن دی دا ورم پړسو دی په کنارو په سینه کې بریخونه دي. نو ته ولګېږه نو دا ویل کېږي چاته اچولو د دوی ته دوی په خوله کې واچوه دې سره به ته جوړ شي. قال ابو داود مراد عود سر عود هندی نه مراد القسطا قسطه نه مراد ده. قسطه ته ویل کېږي بیخي گیا ہے دا یو گیا ده د هغې بیخ ته ویل کېږي. دا ساقه نه لري داسې ډنډه لري نه په مخ د ځمکه باندې داسې خورېږي. د دې دا پاڼې چې دي دا پلنې دي ډبلې پاڼې دي او پلنې پاڼې دي. د دې دا رنګ چې کوم دی دا مائل دی زیړوالي ته او د دې دا خوند چې کوم دی معمولی شان ته خوږوالي ته مائل دی. په پارسي کې ورته کوشنه ویل کېږي، پښتو کې ورته خوږول ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ خوږول ویل کېږي. هم پېژنده نو راته یاد شو ما سره لږ شته دی سبا به دام در سره وړم انشاءالله. دومره لږ شته دی دومره پاتې ده. او دا څه وخت ده؟ دا مخکې روژه کې روژې نه مخکې د شعبان په میاشت کې دا ما پیدا کړې وه لږه شان ته ترجمه مې کوله. مری به کله خرابه وه اوس مې ساتلې اوس هم را سره لږه شته ده. شعبان میاشت کې تقریبا 8-9 میاشتې کېږي. او تا ځکه بېګا یو سړی څه شی درکړي سبب یې درنه ورکړي. وایا باب دې په بیان د کوهل کې رانجه پورې کول دا څنګه دي؟ وایا نو دا وی بهترین رانجه دا اسمود دی. اسمود دا څه ته وی؟ هو الکحل الاسود تور رانجه. ابن بیتار وی کحل اصفهانی ایرانی رانجه دې ته ویل کېږي. دا رانجه بعض روایتو کې راځي چې شپې رانجه مو پورې کوم ځکه د سترګو کې واده ده او رانجه چې کوم دی کاڼی دی کله چې کاڼی او واده سره ګډ شي وي دا ولی کوي. لیکن دا خبره غلطه ده. چا ورته ویلي چې نبي علیه السلام شپې رانجه پورې کړي وي. نه پیغمبر اسلام ټوله شپه عبادت کول هغې خوب نه کول. ولې روایتو کې نه راځي چې نبي علیه السلام به وضو شو بیا به بیدار شو بیا به وضو شو بیا به بیدار شو. شپې رانجه ډېره فایده لري. خر خس خزلې دا په سترګه کې وي سبا یې داسې دی کونج ته ورته لاس کا داسې کا ټولې را جمع کړي یو ځای کې وي. فایدې څه ده؟ یجل البصر نظر تیزی. نظر تیزی دی کې حفظ د صحت د سترګې دی. وینبت الشعر زرغونی ویښتان. دا باڼه چې کوم دی دا مضبوطی چې رانجه نه پورته وي باڼه به دې لرې شي. باڼه دې چې لاړه نو بیا به دې خلک ګوري نه کومه دا وګوره دا غواسې چې دی نو هغه د ګنجی دی سترګو باڼې نشته. نو دا باڼه مضبوطی
او همدارنګ نظر تیزی دا خس خزل دا ټول راوباسي نو دا به پورې کې کله کله او خو رانجه پورې کړه هلکه او رانجه دې پورې کړي څه چل جو رانجه پورې کړي سنت طریقه د ډېر ښه مې کړي دي نو رانجه پورې کړي سنت طریقه د ښې کړي که نه چې رانجه پورې کړي وایا باب د چې راغلی په بیان د چا کې د نظر کې نظر حق دی وایا والعين حق نظر حق دی یعنی د لپاره تاثیر شته دی دا سبب عادي دی لکه نور اسباب عادیو په شانتا الله پیدا کړی دی پنی د نظر د عین باندې لا شی تعجب وکي شهر دا سمرا او لانه بداسي بسترګ لګيږي ډب غب داغه چې د نظر دا لګيږي حدیث کې دا علاج خود لې دی به علاج دا دی وایا وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير بن عاشر بن ابراهيم عن يسوع وعائشة رضي الله عنها قال كان يوم العين فيغتسل منه المعين او بلان بي د دې نه چې دنو معين معنا هغه توګه چې چاته دا نظر لسیدلې ده او به ویندي دا عین داخل د ازرار او مخلاصنا په خیر ربتين اطراف د رجلینو اختلاف په داخل دی ازار کې سوګي فرج به ویندي سوګي ما یلیل بدن من الازار هغه چې دنو سو دا لنګ ته چکم نذیری دغه حصے دا وپریم دي او دس ووکی دا سوچ نظر شوی داغه په سر باندې براواړي نو الله تبارک وتعالى به په دې باندې جوړ کی الله به جوړ کوم نظر حق دی چا چې نظر لګيږي ماشاء الله لا حول ولا قوه الا بالله دا دی او او چا باندې چې نظر لګيږي نو پښته به هدي درې زلوي هغه باندې دم کی او نظر والا باید دا خیال اوساتي چې هغه ماشاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله وي به د دې نظر په بل چا باندې اثر دان نه کوي او باب دې په بیان د چا کې د غیل کې غیل دا ست ویل کېږي هغه جماعت ویل کېږي په حالت د چا کې د مرضعه خدا چې کله ته ور کوي نو عرب ودا ویلي چې مرضعه خدا ته ور کوي دې ترجمه وشي دا پي پاس دیږي دا سبب د هلاکت او د کمزوري کېدلو د بچي ګرځيږي بچي ورته کمزوري کېږي نو اصل کې دا خبره صحیح نه ده وایا وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن مخالد عن ابي انس اسماء بن يزيد بن سكن رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادكم سرا فانما الى يدرك الفارس فيدعسره موجن اولاد سرن پټ باندې د غیر اثر د غیر من د کوي فارس لرا فيدعسره راکب سوري به اوغردي دی لر د فارس ناغه هلاک دا غیر د وجنه د هلاک نو دا ابتدا کې دا مشهور وا ورسته روایت پر دې حالت داس نه ده ځکه غیلې سره نو ما شومان دي سره کمزوري کیږي نه وای وبه قال حدثنا كما يوم مالك بن محمد بن الرحمن بن ابي قال بني وابن زبير عائشه رضي النبي صلى الله عليه وسلم ان تدام الاسديه رضي الله تعالى عنهما وانها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد امنت ان انهى عن الغيبه حتى ذكروا انهم وفارسا يفعلون ذلك فلا يدعون ما ته ویل چې دا هغه خدا کار کوي ځکه غیر ویل کې خپل خځه سره جما کول چې هغه ماشوم ته تیور کوي برابر خبر د حاملې کا غیر حاملې بیا راتله چې رومیان پاریسان دا کار کوي بچیان صحیح دي هیڅ ضرر وته نه ملاوي وایا قال مالك الويل وهي مسر رجل وامراته وهي ترضع هغه چې دنو تیور کوي نو په دې حدیث کې جواز د غیر راغله نبی له سلام دینه معنا نه کړي او بیان د سبب د ترک نه کړي دي هغه دې کې څه شری دا دینه معلومه شو جواز اجتهاد د نبی له سلام د پاره التویل مکوي او بیا وی اجتهاد کې تغییر راغی نه کوي ځکه رومیان فارسان اغي دا کار کوي او بچي کمزوري نه پیدا کیږي اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم